چې ستا په خوا کې زه تېر نه شوم د کوم عذاب نه چې زه تېر شوم پتا تېر نه دی مات وشو اسی که فیصل ته نتله غواړې نو سمن موږ سره ولېږه هغه به خوشحاله شي. نه بچې دا به څه کوي چې یوازې لاړه شي. زما بزنس لږ وده وکړي نو زه ستا سره لوس کوم چې کوم ځای ته وې هلته به دې بوځمه. بس لږ صبر وکړه ته. اوس مې بوتی نه شي وروسته به مې بوځي. ولې په ما دې باور نشته څه؟ نشته. د خپل د زوی واده ما سره وکړو دا کار کړی دی او زوی هغه چې د څه کار نه دی په کار راغلی ده. ته د هغې هر ضد پوره کوې او په سر دې خېجولې ده. که هغه تا تنګوي که نه نو ښه در باندې کوي. که ایمن دومره ښکلې وې نو فیصل به د واده نه انکار نه و کړی. ځکه چې نورو نارینه‌و په شان فیصل روم د عقل نه خلاص دی. ایمن هلته کې واده نه کول غواړي. ولې کول نه غواړي؟ بس هغه بهر واده نه کول غواړي. څه چل شوی دا غیله؟ نن سبا سفر ډېر آسان شوی دی. په یو ساعت کې تاسو واپس راتلی شو، په یو ساعت کې تللی شئ. هلک هم ښه دی، شریفه کورنۍ ده، تعلیم یافته دی، کوالیفاید دی، نور ول څه پکار دی؟ هغه خو ټیک دی. که د ایمن خوښه نه ده نو موږ هېڅ نشو کولی. تو داسې وکړه چې ترور ته پخپله څه بهانه جوړه کړه. زه به ورته څه بهانه کومه؟ وایه ورته چې زه نه غواړم چې دلته کې واده وشي، ولې چې ستا د پارټنر کور دی، خپلواله دی هلته کې. څنګه خبرې کوې ته؟ د ترور او د مور دا رشته خوښه ده نو زه څوک یم منع کولو والا؟ هغوسې هم دا خبره تاله مخکې کول پکار زما سره. اول مې نه ده کړې نو بس کوم که نه ووایې به ورته. ګوره که مور د اظهر سره خبره وکړه که نه نو اظهر ډېر مټاک دی، و به وایي ورته نه به کوي. ترور ستا خبره مني هېڅ به نه وي هغه ته. بیا پې هم ته سوچ وکړه، داسې رشتې بیا بیا نه میلاویږي. اوس د هغې خوښه نه ده نو موږ څه وکړو؟ څه ضرورت و تا ته چې تا سمن ته انکار وکړو؟ ما به پخپله خبره کړې وې خورجي سره، هغې به پخپله فیصل پوی کړې وې. هیڅ فایده هم نه وه مورې. که ترور فیصل پوهه کولو نو مخکې به یې پوهه کړې وی هغه. او هسې هم زه نه غواړم چې د سمن په ژوند کې څه کشاله راشي زما په وجه. فیصل صحیح خبره کوي، که په کاروبار کې څه ښکته پورته شو نو زما ژوند به خراب شي که نه. فیصل خو همیشه بس ټینشن یې را کړی دی. دا رشته خو هم د هغوی په وجه راغلی ده. که آذر د فیصل کاروباري ملګری نه وی نو د رشته به هم نه و راغلی. څومره خوشحاله شوي ومه چې الله تعالی دومره ښه رشته راولېږله. ستا د صبر میوه درته میلاوه شوه. ښه پته نشته چې الله پاک په کوم ازمیښت کې اچولی یو. د الله په کور کې وخت لګي خو تیاره نه ده. خو کله نه کله را لږ شانتې وخت په ژوند کې ډېره تیاره کی. صالحه ما ته خو هیڅ پته نشته. عافیه زما د پوښتنې نه بغیر انکار کړی دی د دې رشتې نه. زه خو حیرانه یم. زه به ځم پوښتنه به کوم.
د دې ضرورت نشته تروره او هسي هم زه ډیره نا امیده شوم تاسو که انکار کول غوښتل نو ماما ته مې دومره تمه ورکول او د ملاویدلو څه ضرورت و زه ما هغه ته ملامت راوستم عافیه خو یو ځل هم ماته دا خبره اونکړه چې هغه د دې رښتینه خوشاله نه ده هغه ډیره خوشاله و هغه خو ماته ویل چې زه فیصل ته وایم چې دا هلک په حق له معلومات وکي پته نشته چې ناڅاپه په هغه باندې څه چلو شو ته فکر مکوه صالحه زبا نن به زه د عافیه نه پوښتنه وکم نه تروره د دې هیڅ ضرورت نشته او هسي هم ماته ډېر عجیب ښکاری ستاسو د غاړې بیا انکار بیا اقرار او ماما جی خو ما منې کړو چې تاسو خو نه ده دا رشتہ او ډېره بخنه غواړم تروره چې وس به زه ایمن د لپاره هیڅ رشتہ نه ګورم بس هغه چې اوس نه غواړي نه زه سوکم دغه د خوخي بغیر خو زریشته نشم کولای کنه دغه دا خو زه تانه تپوس کوم چې ایمن په دې ولې نه درځه سوجه خو بوي کنه پته نشته هغه د بهر رشته خوخه نه ده هغه بهر تل نه غواړي د دې کوم کلتوب توقع نه و زما د ایمن نه هسي زت کې دومره خرشته به د لاس لاړه شي داغي چې د سکول نه راشي نو زه خپل تی پوښتنه وکم نه خورجي کده هغه خوخه نه ده نو تاسو ته ست پوس مکوي داغي وعده دی په زور خو نه شو کولای کنه سمره خلک دي کله ایمن په نصیب کې وینو نور بم د خلکو رشتې راشي ډیره خفه شوی ده صالحه ماته انکار وکړو هغه به بیا د ایمن د لپاره رشتہ نه ګوري خدا نو هغه چې ایمن د لپاره نورې رشتې ونه لټي اسیم زه غواړم چې د ایمن واده زمونږ غوندې خلکو کې وشي زه خو بس ورزم لاړم مجال دې چې تاسو زما یو خبره هم ومنه اول خو د رشتو د لپاره لیواله کېده او اوس هڅه هم انکار وکړلو ورزم څه په ما خو ډیر بد لګیدل چې ایمن داسې انکار وکړلو تر راته وایا دام څه وجه ده ها چې بهر ملک زواده نه کوم ګوره کدا هغه څه شرطونه وو نو د رشتو لټونو نه مخکې به ویلې وې مونږ به هلته خبره نه وای کړې څه سوچ پکې سوالها چې څه قسمه خلک دي دا زنو سچ مو شو بس خو شو کنه یاره په دې کې څه خو شو ها کمال کې ته زه د صالحي مخته دومره زیات سپک شولم هر وخت په ما د ایمن او د عافیه صفاتونه ورته کولو اوس بس سوچ کوي هغه چې څنګه بیلوزه خلک دي دا نو ټیک شو کنه ترور تاسو ته هم پته ولګی دا تاسو به هم هر وخت د ایمن صفاتونه کول ما ته بدی بدوي ما خو تاسو کولو د ایمن نه اخو زه عافیه منع کړلم پرېګ د ترور څه ضرورت ده چې یو خبره ختم شونه پرېګ دی مورې سچ مو شو بس ټیک شوی دی کنه او حسیم ز په دې رشتہ باندې خوشاله نوم ولی مړه اوس تعالی څه کشاله په دې رشتې کې کله بزنس پارټنر په خاندان کې رشتہ شوی وینو او کو سبب بزنس کې څه کشاله راغلی وینو بیا به ما زغمل ده او سره نو ایمن بم بیا دا هر څه زغمل او هسه هم ترور ته جنکو رشتې ځان په شانت خلکو کې کول پکار دي سبال به سمره کشالي وي مور ګوري ایمن لپاره رشتہ ته مو پریشان کیږي چرته نه چرته به وشي ما خو فیصله کړی دا زه به اوس په دې خبرو کې بالکل نه یم ټیک ده د عافیه خوخه د چهار چرته زړه غواړي الته دیو کی نو کوم ځای پورې خبر ورسیده سنیټه کې خو دا وکنه د کم شیس دومره ځان منه انګاروا د سنیټه کې خدا الله ستاده واده نیټه خبره خو ختم شول نورین
ولې ختم شو؟ بس سوجه پکې وا د څه کشالي؟ د سمن خوښه نه وا. په څه خبرې؟ فیصل خوشاله نه و. هغه دا نه غوښتل چې د هغه د کاروباري ملګری سره د هغه کورنۍ تعلق جوړ شي. هغه سمن ته ویلو او خبره ختم کړله. نو سمن باغه پوهه کړو. پوهه کړې به یې هغه کې دیشي منلې نه. زما پوغ باور دی چې سمن باغه پوهه کړې نه وي. کینی فیصل د سمن خبره چرته نه غورځي، بلکې شاید داسم کې دی شي چې سمن خپلم نه غواړي چې دا رشتہ وشي. نورین سمن به ولې داسې غواړي؟ ستا دا خور ډیره زیاته خودغرضه ده. هغه خپل د ګټې لپاره هر څه کولی شي. داسې بالکل نشي کېدلی نورین. ما ته خو همیشه همداسې ښکاري، خو زه په دې رشتې ډیره زیاته خفه شوم. که شوې وه نو ډیره ښه خبره وه. ته څومره خوشحاله وې که نه؟ واوره مونږ څه بله خبره کولی شو؟ پکچرز خو ډیر ښکلي دي. थैंक यू. وکشا دا څوک دی؟ اظهر دی، د فیصل بزنس پارټنر. دی خو ډیر هینډسم دی. وکشا تاله د سره واده کول پکارو. که اول میلاو شوی و نو کړی به مې و. نو څوکا اوس څه شوي دي؟ پرېږده به یاره، واده یې کړی دی. 3 واړه یې دي، وګوره په تصویر کې. خو ښکاري خو نه. ښکاري خو نه. هغه تېر شوي هفته دا زما ساړي کتلې وه که نه؟ کما هغه توره ساړي؟ او ده راکړې وه. ډېر ښه چویس ده ده. دومره ګرانه ساړي ده درکړې ده؟ ډېر مالداره سړی دی یاره، دومره پیسه او پراپرټي ده ورسره. ټول عمر خو بهر و، لږه موده شوې ده چې پاکستان ته راغلی دی. خیر ته دا ښځه خو دومره ښکلې نه ښکاري. بالکل ښکلې نه ښکاري ورسره. ارینج میرج دی که نه ځکه. د آذر په شان سمارټ سړی داسې جینۍ سره لو میرج چېرته نشي کولی. تم که نه راشه زه تا ته د ولیمې ډرس ښیم. کم دی دا دی څنګه دی؟ ډېر ښکلی دی. هغه پرون زه سکینه کره تللی ویم که نه میلاد ته، ویلې چې نسرین کره غلا شوې ده. هاي هاي نو بیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای نن خو ترور راغلی ده. او ستا یې پوښتنه کوله؟ څه خبره ده ترورې؟ نن درنه څنګه لار خطا شوه؟ څومره ورځې پس راغلی؟ نو پتا څه فرق پرېوځي که ترور دې راشي او که رانه شي؟ زه به ولې پروا نه کومه ترور؟ که پروا دې وې که نه زما خبره به دې ساتلې وې. دا هر څه به دې نه وکړي. ترورې نو ولې ته په رښتیا مانه خفه یې؟ آخر داسې څه کړي دي ما؟ څه شوي دي ته ووایه که نه؟ دا هم زه در یاد کما. یقین وکړئ زما څه نه دي یاد. هغه د رشتې په خبرې باندې خپه ده ستانه. او ها دا خو زه یم چې ډول مې په غاړه دی او ستا د هوښیارتوب صفتونه کوم او تا دومره غټ کمکلتوب وکړو. د ترور سره سلا او د مشورې کولو ضرورت ته هم محسوسه نه کړو. پرېږي دا ترورې خبره زړه شوه. هیڅ زړه خبره نه ده. دا سوس خبره ده دومره ښه رشته دې د لاسه وایستله. خورجي دې ټول خبرې کې د ایمن هیڅ قصور نشته. ټول قصور د فیصل دی. مورې زما د زوی دی؟ فیصل څه کړي دي؟ پرېږي دا مورې. ولې پرېږدم؟ پرېږده چې ووایم ورته. خورجي سمن راغلی وه ایمن له او دا پیغام یې راکړی چې فیصل غواړي چې د هغې د پارټنر په خاندان کې د ایمن رشته ونه شي او په خاص توګه باندې دا وویل چې تاسو انکار وکئ. فیصل خو ماته څه نه دي ویلي؟ تاسو ته به ولې وایي، خو هغې سمن ته همدغه خبره کړې ده. زه په یقین نشم کولی. فیصل خو داسې نه دی. زه به دې تپوس کومه د هغه نه. نه ترور ته به د فیصل نه هیڅ تپوس نه کوې. خامخا به د زړه بداوی راشي د سمن او د فیصل ترمنځه. تاسو ته پکارو چې ما ته خو هم څه ویلي وی. دومره غټه فیصله تاسو زما د سلا نه بغیر وکړه. ما نه ما ډو تپوس ونه کړلو.
څوک دی؟ आजर दे د फैसल बिजनेस पार्टनर. دی خو ډېر هینډسم دی. خوښه تاله د سره واده کول پکارو. که اول میلاو شوی و نو کړه به مې وو. نو څوکا اوس څه شوي دي؟ फैसल बचे د آزر په کورنۍ کې د ایمن پر رشته ستاسو اعتراض وو ماته او تاته زه خبر شوم چې ستا په وجه عافیه د دې رشتې نه انکار وکړو ولې چې تا سمن ته دا خبره کړې و. ټیک ته کنه مورې ختم شو کنه خبره سو جواب کنه وا پس پرېږي دی بچې کتا ته سه اعتراضونه پکارو چې ما ته خو دی ویلی وې سمره خرشته وا او صرف ستا په وجه پاتې شو. تا مخ کې هم د ایمن سره ډیره زیاتی کړې ده. ګوره مورې د ایمن خپل خوخه وا هغه ال رشتہ کول نه غوښتل هغه ال ته واده نه کو. دا تا ته چا ویل؟ سمن ویلیو. هغه دروغ وای. ولی به دروغ وای مورې دغه خور ده. مخکې کله داسې د خور ولې حق ادا کړی دی چې اوس به وکی. ګوره مورې بس په دې کښاله د خبرې کولو حاجت نشته. خبره ختم شوه نو ختم شوه. حق شوی مړی بیا مرو باسي. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. चरते आवाज़ी गर्जे زو د ټیکسي انتظار کوم. د ټیکسي په انتظار یې زه ته راځه زه بری پرېږدم ته راځه کېنه. نه زو پلیز راځه کنه کېنه. او ګاډ یو منټ. اوف مننه. اوف تاسو کوم ځای؟ زه چې هر چاته زم زو په ما خونه لګیدو چې ته داسې په روډ ولاړې د ټیکسي په انتظار. فیصل له پکار د چې تعالی سو کی. فیصل ته خو پته هم نه و چې زبنن شاپینګ لازم. اسی خو زما ملګری مال پک ان ډراپ راکی. نن می سوچ وکړ چې په خپل وکم هرڅه. قسم وی په ما دا خونه لګیدو. زما فیصل سره خبره کومه چې تعالی غاړې والی. رښتیا داسې کېدای شي؟ اف کورس ولې نشي کېدای داسې. دومره ګټه کوم مونږه نو دا ورکوټي خرچې نشي کېدای سا. پته ده زما په خپل هم خوخت چې گاډي وچلوم. تعالی ډرایو راځي او ما د فیصل نه ذکر دی کنه. بس نو بیا خو کښاله حل شو. سبب استا گاډي راشي ستا کوړه. تاسو ټوک کوي رښتیا؟ بالکل نه. زما دې مخته وګوره. تا د ښکاری چې زه ټوکی کوم؟ نه زه سیریس یم. خو فیصل به نه مني. پته دا هغه د سپین د پاره نو منلی. دا خو دا غې نه غټه خرچه ده. دا خرچه نه ده دا ډالۍ ده. زوی در کوم ته ټینشن نه اخلا. زه په خپل خبر وکم فیصل سره. تل کوم ځای ته دی؟ زه شاپینګ لپاره ځم. او مای ګاډ الله پاک دې تاسو جوړي سلامت لري او الله د لخصته زوی درکې سره کوي کنه اے بابوجي سره کوي کنه الله یو خوشاله ساته الله یو د لمن د خوشالونه ډکه کا ز پوری سره کوي کنه خالی لاس مې ملېږي تاسو دوا داسې وکړو وس خو بدل کولی پیسې
الله دې تاسو خوشاله ساتي. 100 روپۍ باخلم. 100 روپۍ زټ د سل والا الله د لخص زوی درکا. زما د واده دا چې الله پاک دې تاسو جوړي سلامت ساتي. داخله کوم کنه پته نه څه عجیب خبرې کوي. زوس اوس به دغه کیږي پلیز تاسو وس. یاره زما د دوا ډیره خوښه شو. جوړي سلامت ساتي چې الله پاک دې تاسو جوړي سلامت ساتي چې الله پاک دې تاسو جوړي سلامت ساتي. الله پاک دې تاسو جوړي سلامت لري او الله د لخص زوی درکې. سره کوي کنه اے بابوجي سره کوي کنه. داخله کوم کنه پته نه څه عجیب خبرې کوي. یاره زما د دوا ډیره خوښه شو. مزدور راغلی و او بیا لاړه. ما هغه ډیره پوه کړله خو بیا هم هغه نه منله او لاړه. ویلې زه نه پاتې کېږم. څو ځله مې ورته ویلي دي چې داسې کارونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه دی یاره داسې سمدستي کېنه راتلو نه مخکې بس اجازه تعلمه زما خپل کور دی راځم به. او بچې بالکل خو بس اوس مونږ روټي وخوړه چې بس کېو کنه سخوري به مړه نه اسم نه پکار. په دې وخت زه د سمن یو امانت ورکول لراغلم. څه شه دی هغه خبر ده ما ته خو نه ده پتا. دا سدي ته خو خیال نه ساتي د خپل خزي. سوچ مې کو چې ستاره خزي زو خیال وساتم. دي څه ده مړه دا ګاډي چابي ده. ګاډي او څنګه غاړې یاره سمن لمي غاړې غسته ده. کته ته میوینو تا براته بیا وګدي قصې کوله. ځکه ما سوچ کو چې دا ځلې ټول کارزو په خپل وکم. خو غاړې خوشته زمون سره نو دا بر سمن خپل ذاتی غاړې د اجازه تبا بسونو او په ټیکسیانو کې د کو خړلو ضرورت نه بخيږي. ګورازر دا غوړه خبره نه ده. ته داسې محسوس وکړه چې دا ستاره واده د کلیزي ډالۍ ده. د وخت نه مخکې در کومه نه زره مونږه داسې قیمتي ډالۍ نشو اغسته. پیرانو ته څوک وای چې بیا واپس راکا. تو غلې او سو دا قبول کا مننه سره پریدا داستانه سمن کار ده. نه بچې دا ټیک نه ده. ترورجی کمون څنګه خبرې کوي تاسو چې تاسو داسې د پردو خبره کوي کنه زما زړه خپشي. ګورئ چې د سمن سره بخپل گاډي وینو نو تاسو د بتلو راتلو کې سہولت وي او فیصل په دې خبرونه پويږي. تاسو پويږئ کنه بچې مونږ په کله اخوا دی خوازو او سمن هم دا ډالۍ را او تاسو به یې سم نه وایي. بهر راشه یو ویني چې گاډي خوخته یا نه او رنگ هم. فیصل راځه ګور حاضر سره ستاره واده کلیزي ډالۍ ده. بهر راشه ویني چې څنګه راشه. او مای ګاډ زما باور نه راځي چې دا زما ګاډي دی. او دا والا چابي تاسو په لاس ده. اوکې دنه کې نه یقین وکي. بچې د دې څه ضرورت وو. بچې زمونږ په کور کې خو د بل ګاډي ځای هم نشتا. ترور تاسو لري فکر ولي کوي. زه خو بدیم تیار یم چې فیصل نه وې کور والم. نه یاره د دې حاجت نشته پلیز. تاسو د ډیر شیزونو ضرورت نه وي خو ګوره تاسو ته لپاره نه ده در سمند لپاره ده چې دا غي څه اعتراض نشته نو تاسو څه اعتراض ده. ګوره یاره دا زموږ د حیثیت نه سیوا ده. یاره څه د حیثیت خبرې کې خپل خزي ته وګوره څومره خوشاله داغه. یاره صداغي خوشاله احساس وکا.
دغه په خوشحالي کې خوشاله شه. جی سمن یقین دی راغی کنه؟ او راغی. تھینک یو سو مچ. زئی یاره ټیک دا سخواګو شي سم تیار کړئ. راشي درنه راځي ته راځي یاره پریشان کېږم ما. زما خوخه نشوله دا خبره او د آذر حرکتونه مې هم خوښ نه دي. خو په مام نه د لګېدلې خو او تاسو پیژنې خو هغه دومره ګرانې ډالۍ خو ورکوي هغه مدام خو لیدلې دي تاسو. خو دې ځلې څه زیات غونته کې ونه کړل. دومره ګران ګاډی څوک چاله په ډالۍ کې ورکوي څه او هغه هم د مرګري ښځې ته. سمن لا اغوستل نه و پکار واپس ګاډی ورکول پکارو. خبره د ملګری د ښځې نه ده دې له داسې رنګ مور کوي مور او هغې له هغه ډالۍ نه و اغوستل پکار. دا یې کمکلتوب دی. تاسو ته خو پته ده دا قسمه کمکلتوب کوي هغه. خاطه داسې وکړه چې هغه پوهه کا او ګاډی ورله واپس کا. زه به یې پوهه کوم مور تاسو سره خبره مه کوئ. عجیبه خبره ده. خبره نه یم چې ته ولې یېرېږې د سمن نه چې زه خبره وکړم نو څه به وشي. اوبه یې خورم څه خبره د ویرې نه ده مور. معلومه خو دا هغه تاسو ته څومره زر خفه شي په وړو خبرو. بچې خاوند ته د ښځې مخکې داسې خبرې نه دي کول پکار کومه چې د هغه بالکل پروا نه کوي. خاوند ته د 2 پیسو عزت نه ورکوي. د عقل نه کار واخله کني مخکې به ډېر پیمانه شي. او زما خپل ګاډی دی. سمن دا د کومې خبرې ډالۍ ده؟ د ویډینګ انیورسری. ستا د واده کریزه خو لري ده کنه؟ او هغه ته ښکاره شو چې ماته ضرورت دی نو مالې واغستو ماته رښتیا ضرورت دی. دومره ګرانه ډالۍ؟ او نو همیشه هغه ګرانې ډالۍ خو راکوي. د هغه کلاس او ټیسټ دواړه ډیفرنټ دي. نه فیصل هیڅ ونه وي. ښه واوره سبا به زه خپل ګاډی راولم او چېرته بهر به لاړ شو او فیصل راغزو تاسو وروسته خبر کوم. ښه واوره مور ته به ضرور ووایې چې ما ګاډی واغستو. ښځه غوره ده. د خدای پامان. د خدای پامان. د ګاډي دپاره تا زر ته ویلو نه هغه زه په بس سټاپ کې وکتم نو ځکه او تا به د ملاوېدو سره زما بدوالی ورته ویلی وي. دا څنګه خبرې کوې تو؟ طالبه دا ګاډی واپس کول وي. تا ته دا احساس شته دی چې زما دپاره څومره سپکه خبره ده؟ څه سپکه خبره ده؟ ستا ګاډی په کار وی تا به ماته ویلو. ښه او تا به مخکې نه سوي کال انتظار وکړه زه به درله ګاډی ضرور واخلم. دا زما لفظ دی تا سره زما دپاره د لفظ نه علاوه نور څه شتي؟ په تا کې صبر ولې نشته؟ هر شی ستا سمدستي په کار وي. نن اوس او په دې ساعت ستا د خولې نه وتی ارمان په هغه وخت پوره کېدل په کار دي. دا تو څنګه خبرې کوې ما سره فیصل؟ بس دا ګاډی واپس کړه. که تا دا ګاډی واپس کړه نو زه به دا کور پرېږدم. واده وریدو د ګاډي ډېر زیات اهمیت دی زموږ د رښتیو د دې کور نه. ګاډي نه دې ولې د انا کشاله جوړه کړې ده؟ او زما دپاره د انا کشاله ده زما د هغه د مخې سترګې نه اوچتېږي. څوک دې منې کوي سر د پورته کول نه؟ زما ښځه زما د بزنس پارټنر ورکړې شوې ډالۍ استعمالوي. آیا زه د هغه د مخې سترګې پورته کولی شم؟ څومره وړوکې او عجیبه سوچ ده ستا. اندازه درته شته چې په کومه زمانې کې اوسېږي؟ او ما ته په ښه توګه اندازه ده. زه خپل سوچ د زمانې په حق نه نشم بدلولی. بس ګاډی واپس کړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سهار څنګه راغلی؟ راځه. څنګه یې تاسو؟ کور ودانه دي چېرته ده؟ بس یوازې راغلی یم یار. تاسو به ناشته کوئ؟ نه ورندار د دې حاجت نشته دی. چې خو بس کې کنه. نه ورندار د چیست به راته نه کوي تاسو. ډېره مننه. ښه د څو بجې فلایټ دی ستا؟ سهار 5 بجې. ښه چې هلته ورسې نو خبر به لازمي راکړي. او خامخا ضرور. زه به خپل نمبر هم درکم چې په رابطه کې اوسو.
پاسل کې تعالی فیکټری خبر هم درکولې کنه آزر دا کېک دی یاره دا سدي ما سمن دا فیصله کړی ده چې موږ ته اوس د ګاډي ضرورت نشته دی دا خو ما ستا د واده د کلیزې په ډالۍ کې درکړی و او زه هغه خو ټیک ته خو فلحال موږ ته د ګاډي حاجت نشته دی تا ته واپس واخله یار ما ډېر د زړه نه تاله دا ډالۍ درکړی و یار زه ستا د خلوص ډېر قدر کوم خو موږ دوه ګاډي نشو افورډ کولی پلیز ځان پوکا خورندار مال اجازه راکړئ په مخه دیخه خیال سات خپل ټیک دا تا سمنتا گاډي ډلې کړو دوانو لمې ور کړو صرف زمانه مینی سرګنو نه ده ولی مرګره دې زما بزنس پارټنر هم ده ملګری ته خو دې مخ کې ور کړو داغه خزه خو ستا ذمہواری نه ده خا واپس راغی کنه وس خبره ختم بیا بس نه به دې بارے کې ته سمن بچې ته چرته زیسو فلکور ته زم څه مطلب دا دی چې خپل د مور کره زم د څه دپاره بچې په کم کور کې چې زما د احساس هیڅ قدر نشته زما د غوښتنو سو خیال نه ساتي نو په هغه کور کې زه څه کوم بچې که فیصل سره ستا سره جګړه شوې وي نو زه به د هغه سره خبره وکړم هغه به پوهه کړم زما ستا د زوی سره هیڅ جنګ نشته ډېره غټه غلطي رانه وشوه چې ما هغه سره واده وکړو زما غټ کمګلتوب و چې ما ورسره واده وکړو سمن ودرېږه بچې زه به هغه پوهه کړم زوی دې په دې کور کې اوسي ما ته د هیڅ چا ضرورت نشته نه مخکې هغه وکړه ټیک ده چې وایي کې بیا ووایه اوکې جی مورې السلام علیکم وعلیکم السلام بچې مور خیریت خو دې که نه تاسو فون څنګه وکړو پریشانۍ کې مې کړی دی ولې څه چل شوی دی سمن لاړله څه مطلب چېرته تللی ده هغه بچې کور یې پرېښودو او لاړله خفه تللی ده او ټول سامان یې د ځان سره یوړو کوم ځای ته ترور کړه او دا خبره مو کړله چې هغه به بیا واپس نه راځي تاسو څه جګړه کړې ده یو جګړه ده مور نور څه ده هغه حاضر چې کم گاډي راکړه او ما واپس کړی دی تاسو فکر مه کوئ زه به رضا کمره به ولم ستا د خزینه مې زیاته کمکله په دې دنیا کې نه ده کتلی نه دا هم څه خبره ده خفګان ده که د هغې په ځای څوک پوهه ښځه وی که نه نو داسې ډالۍ به یې اول قبلوله نه خپله به یې انکار کړی و نو نن به یې خاوند واپس کولو له نه تلو تروجي کره لاړ شئ د هغې د پوهه کولو هڅه وکئ بچې هیڅ ضرورت نشته پرېږده چې 4 ورځې هلته کښېني که موږ ورپسې سمدستي لاړو که نه نو هغه به نوره تکړه شي ټیک وایه تاسو موږ خو یې په کشاله کې واچولو که نه خزوز فون اکدمه عافیه ته به فون وکم چې هغه فکرمنده نشي جی مورې ښه بچې د الله پامان او زه به اوس هغه کور ته نه ځم دا خبره خو پخه ده سمن خبره واوره دا دومره لویه خبره نه ده ستا دپاره به نه وي ایمن خو زما دپاره ده نو تا ته ضرورت سو خامخا د هغه سړي نه گاډي اغستو د یو خاوند تم دا خبره خوښه نه وي خاوند چې پخپله د مرګري نه گاډي واخلي نو ښه ده ښځې ته میلاو شي نو قیامت راغی د ویډینګ انیورسري ډالۍ به زما برډې ډالۍ نه وه بیا هم سمن داسې دومره لوی ایشو نه دی چې ته خپل کور پرېږدي او دلته راغلی د واده کولو څه مطلب وي چې انسان د چا غلام جوړ شي فیصل به چې څه حکم کوي زه به یې منم ولې چې زه د هغه ښځه یم زه به داسې سړي سره نه اوسېږم چاته چې زما ته خوشحالۍ او د غوښتنو څه پروا نشته ستا دا خپل ضد تا خو هغه سړی پخپله په خوښه کړی و غلطي رانه وشوه تعدي مې وکړه هغه وخت خو به یې لوی خبرې کولې ما ته د لوی خبرو خو به تا ته پته یې خیر
زه خو دا ویم چې د شریف کورنۍ جنکو دا طریقې نه وي. د شریف کورنۍ جنکې خپل د خاوند په کور کې د مړې شي هغه سمه ده. فضل خبرې مه کوه، څوک هم نه مړ کېږي. خبره کوم به زه د فیصل سره. مور ته به هغه سره څه خبرې کوې او ولې به کوې؟ خدای دپاره زمن په دونه مشکله باندې ما د یو لور فرض پوره کو. هغه هم د خپل سخرګنۍ نه پاسې د مور کره راله کېناسته. تا ته هیڅ احساس نشته خپل د یوازې مور؟ مور تا ته همیشه خپل او د ایمن فکر ولې وي؟ زما د خوشحالۍ هیڅ پروا نشته تا ته. ستا خوشحالي او ستا د دې ضد دپاره دا رشته کړې وه ما. یاد دی تا ته څومره ضد کړی تا دې دپاره؟ مور ته بیا بیا په دې خبرې ما ته پیغورونه مه راکوه. څه غټه ګناه مې نه وه کړې چې د واده مې درته ویلي وو. نو سر ته ورسوه دا رشته نوره. ولې په وړو وړو خبرو باندې خفه شي او واپس راشي؟ ګورې ته مور ته چېرته هم دې زما خبره او ډله نه ده اخیستې. مور چې څه خبره کوي سمن هغه ستا د ښېګړې دپاره کوي. څه ښېګړه ده په دې کې زما؟ نه تلل غواړم د هغه کور ته، نه اوسېدل غواړم هغه سره. ایمن جی مورې چرته ځې؟ او بچې لږ خورجي کور ته ځم. ولې د څه دپاره؟ څه دپاره به ځم بچې؟ د سمن په هکله خبره کولو له. مورې یو 2 ورځې صبر وکړه، غوره به وي چې فیصل په خپله رابطه وکړي د سمن سره. او چې څو پورې فیصل رابطه ونه کړي زما به دا سا په خوله کړي. پته نشته څومره به یې خفه کړي خورجي او فیصل. زم لاړ شم تپوس وکړم نو معلومه به شي که نه. پته نشته څه وشو په سمن. ما دا ګڼله چې د واده نه پس به بالکل سمه شي. دا خو د الله شکر دی چې زما د خور کور دی، خورې دی زما. که پردی خلکو کې واده شوی وی که نه نو خدای خبر څومره کشالې به وي. مورې زه به خبره ورسره وکړم، هر څه به ټیک شي، فکرمنده کېږم. او بچې بس خدای دې دا سمه کړي نو کېدی شي چې سمه شي. زمونږ په یولو باندې خو نن پورې ښه نه شوه. خو خیر دې ته ونه وی چې زه د خورجي کره ځم. ته دروازه بنده که زه ځم. د الله پامن. ترور جی ستاسو دپاره چای. آغا دا سمن بی چرته لاړه؟ د مور کره تللی ده، را به شي په یو 2 ورځو کې. په خپکان لاړه؟ تا ته چا ویلي دي؟ هغه جی هغې ما ته پرون خپله ویلي چې زه کور پرېږدم، هغه به بیا دلته نه راځي. هسې په غوسه کې به یې ویلي وي، را به شي په یوه 2 ورځو کې. اوس چې د ټوله خبره په چم ګاونډ کې ونه کېته. واوره جی زما خو داسې عادت نه دی، زه به داسې خبرې په چم ګاونډ کې کومه څه چې زما عادت وي نو ما به تا ته دا نه ویل. سمن بیبي به هره ورځ تاسو په ضد کې زما سره خبرې کولې او ما ته د ویلو ضرورت هم نشته. ترور جی قسم مې دی په خدای که زما داسې نګور وي نو مازغه به مې وله په ځای کړي. ګوره رشیدې عقل خو په ځای کول هر چا راورځي، خو څه لحاظ هم پکار دی. چې ترور جی هغه ستا خاطر نه کوي نو ته بیا ولې د هغې خاطر کوې؟ ښه ته ورځه د هغې کمره صفا که، همدغه شان به یې پرېښي وي هر څه. ډېره ښه ده جي. ډیر خدیو کو چې کور دې پرې خودو، اخر چې هغه ته هم پته ولګي چې ته اخر څه غړلې، ته دومره مجبور او بے وسه او کنه لک شانتي ارمان مزما سب شو کاغه گاډ ایکسپټ کړو. د خزي او د خاوند د جګړو خبرې د مرګرو سره نه دی کول پکار. نو سوا کم انسان ایم مړه شمزو. خاوند د خپل خزو نازونه اداګانی وړي خو
د دې خدا مطلب نشو چې خزه بالکل د صادر خپې بارو باسي. والله کده یوې خبرې اثر شي په دې جنۍ باندې واده خادي اوس خرګنۍ خو ته د ګډکو لو بخکاری هغه ډیره په هکړه سمن خو د چا اوري پاغه ایس اثر نه پریوزي کایمن په هکړه وې نو هغه په شوی و دا بیا نه خبره ده چې ستا په خوا کې زه تیر نشوم د کم عذاب نه چې زه تیر شوم پتا تیر نه دی په دې خبرو کې پته نشته څه خبره وشوه مانا زما تقدیر خفا شو هم په هغه شپه کې